امتی چې د جناب محمد رسول الله د پاره هر وخت کې جان ورکولو ته تیار دی، خپل جان ټوکړې کېدو ته تیار دی. د هغه په اول نظر په امام الانبیاء جناب محمد رسول الله باندې لګېږي. توجه غواړم ستاسو. او چې کله په تمام کائنات کې یو ځای کې باران ونشه، د ساینسدانانو دعوه ده چې قیامت دی. زه یو جمله وایم محترمو، چې په تمام کائنات سرزمین کې با یو نه یو ځای کې د امام الانبیاء تذکره کیږي، او په کوم وخت کې چې په تمام کائنات سرزمین کې یو ځای داسې پاتې شو چې پکې د امام الانبیاء تذکره بند شوه، بس قیامت د دنیا ختم شو. محترم شوق صاحب سبحان الله چې ماته د جذبې پته لګي. د ساینسدانانو تحقیق دا دی چې باران بند شو په کائنات کې بیا قیامت دی. علما وایي چې کله د امام الانبیاء تذکره په دنیا بند شو قیامت دی. محترم دا دومره اهمیت لري. د امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کی حضرت آدم علیہ السلام چې وفات کېده، خپل زوی حضرت شیث علیہ السلام وګوره تاریخ ابن عساکر ورته وایي بچیا زه وفات کېږم خو یو ذکر دی ګورې پرې نه ږدې. توجه شته بچیا زه د دنیا نه ځم. کنې تاسو وګورئ تاریخ محترمو چې د آدم علیہ السلام نه واله تر محمد رسول الله پورې هر پیغمبر چې راغلی دی دا سلسله د نبوت چې چلیدلې ده، هر پلار چې راغلی دی آدم علیہ السلام چې دنیا نه ته ورته وی بچیا ستا نطفې ته او ستا تندي ته بلکې مخکې ځم د سر نه چالو کوم. آدم علیہ السلام چې الله جنت ته پیدا کړ، الله تبارک وتعالی د هغه په ملا کې یو نورانیت پیدا کړ، فرښتې به ورپسې شاته شاته، آدم علیہ السلام مخکې مخکې، فرښتې ورپسې شاته شاته د وی ربه دا سره چې ما پسې شاته شاته ګرځي. زما رب جمله وفرمایله ادب تا ته پته نشته چې ستا په دې ملا کې ما د اخري پیغمبر د خپل جانان امام الانبیاء محمد رسول الله نطفه و نورانیت پیدا کړی دی. دا فرښتې د هغې دیدار پسې ګرځي. زما رب ته ادم وویل ربه دا نورانیت چې زما په ملا کې دی دا زما تندي ته نشي راتلی. زما رب ورته وی ادمه تندي ته به راولم. دا نورانیت د امام الانبیاء زما رب د حضرت آدم تندي ته راوسته. حضرت آدم دنیا ته راغی چې دنیا نه ته خپل بچو ته نصیحت وکړه. کم بچی چې پاتې کېده شیز ته ووی بچیا زه د دنیا نه ځم، ستا تندي ته د امام الانبیاء نورانیت مې ټرانسفر کړه، د دې حفاظت وکړه چرته پردې ښځې سره ملو نشي، چرته بدکاري درنه وشي. شیز علیه السلام وفات کېده، خپل بچي ته نصیحت وکړه زه وفات کېږم ستا تندي ته نورانیت راځي. دا خبره وچلېده تر عیسی علیه السلام پورې راله. اخرې حضرت عبدالله ته خپل پلار نصیحت وکړه بچیه زه وفات کېږم ستا تندي ته د امام الانبیاء جناب محمد رسول الله نورانیت را روان دی. بچیه زنا درنه ونشي، بچیه بدکارې ښځې سره ملو نشي. عبدالله چې د هغه په نور کې د هغه په تندي کې نور د امینې ګېډې ته راغی د امام الانبیاء په شکل کې په مکه مکرمه کې ولادت د جناب محمد رسول الله پیدا شو. محترم هغه په تندي کې چې کوم نورانیت د آدم علیه السلام نه واله تر عبدالله پورې نصیحت او وصیت چلیده چې امام الانبیاء او ما دا جمله ویله چې کله آدم علیه السلام وفات کېده خپل بچي ته ووی بچیا یو ذکر خایم چې هیر نه کې. توجه شته تاسو ته وایم یو ذکر خایم چې هیر نه کې بچیا. دا کوم ذکر دی جی کوم ذکر دی؟ وای بچیا درود په آخري پیغمبر هیر نه کې، درود په محمد هیر نه کې. توجه شته درود په محمد، درود و سلام روزانه په محمد وایا. پلارا د الله پیغمبره دا محمد څوک دی؟ توجه شته دا محمد څوک دی؟ زما پیغمبر آدم علیه السلام ورته جمله او فرمایله بچیا
دا محمد هغه انسان دی چې جنت ته زما تخلیق وشو او لومبه سترګې مې وغړېدې نو د جنت په ونو په پاڼو په ګټو باندې کوم چې په جنت کې هغه کاسې پرتې دي چې جنتیانو ته به په شراب ما په جنت کې په هر ځای کې د امام الانبیا جناب محمد رسول الله دا کلمه ولیده چې لا اله الا الله محمد رسول الله بچیه ما ته پته ولګېده چې دې کلمه کې دومره پاور دی چې د جنت په ابتدا باندې زما نظر ولګېده ابتدا په جنت کې زما چې قدم وشو لومبې نظر مې په محمد باندې ولګېده بچیه کمال شته اول کې په قیامت باندې چې د حضرت انسان نظر لګېږي محمد مصطفی با د جنت گویا د قیامت په سبا باندې تمام امتیانو ته ولاړې د امتی هغه امتی چې د جناب محمد رسول الله د پاره هر وخت کې جان ورکولو ته تیار دی خپل جان ټوکړې کېدو ته تیار دی د هغه په اول نظر په امام الانبیا جناب محمد رسول الله باندې لګېږي هغه به اول نظر په امام بچیا زما ابتدایي نظر چې ولګېده په محمد باندې ولګېده او زما چې انتهایی نظر لګي په محمد به لګي بچیا درود هیر نه کې کمال نه پکې یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام